ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. عبدیت دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام باندې نقطې شروع او دا په دې باب کې پنځمه مسله وا اقوال دا غد مشرانو چې کله هغه اقوال ذکر کړل نو دا غینه پستا نقطې شروع شوې په عبدیت دا حضرت عیسیٰ. نن لسما نقطه اما تاسو ته ویلو ورسولا الى بني اسرائيل چې دا نن لسما نقطه دا په عبدیت د حضرت عیسی باندې او په دې کې رد په يهودو باندې او په نصاراو باندې نسواراو تینا الہ جوڑ کڑو اللہ وی الہ نو رسولن یہود ورطا ابن الزناوی غیر دراغے چھ رسول دے و پاکباز دے او عیسائیانو باندے رکشو دعواد علمگیریت کے شاید دین عیسائی دعواد علمگیریت کا ولا چدا عالمگیر دین دے اللہ وینا شلما نقطہ پا عبدیت دا حضرت عیسیٰ انی قد جئتکم بآیت من ربکم معجزہ راڑی او پاغرات لو دا معجزہ کے راوڑو دا معجزہ کے رب تا محتاج دے بآیت من ربکم نو بندہ دے الہ ندے یوشتم نقطہ انی اخلق لکم من الطین کہایت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ مارغ جوڑی جزئی اللہ تا محتاج دے بإذن اللہ. دویشتم نقطہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. پدیکیم اللہ تا محتاج دے نو بندہ دے الہ نہ دے او پدی کی معجزات ذکر کئی دا حضرت عیسیٰ ورسولا یجعلہ رسولا گرزیبا دلارا رسولا پیغمبر شو نو بندہ دے پیغمبر شو نو آغا پاک باز دے نو ابن الزنا ندے رد شو پا یہود باندے نو رد شو پا نصارہ باندے هو رسولا الى بنی اسرائیل
گرزیبا دلرا پیغمبر الى بنی اسرائیل پیغمبر دا چاہتا بنی اسرائیل تا نو عالمگیر پیغمبر تا قیام قیامت ندے بلکہ دا صرف بنی اسرائیل تاو ورسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم پدے خبر باندے چیغ بوی انی یقیناً زا مارات للکڑی دی تاسوتا بے آیتن پیو عظیمین نخی موجزے سرا من ربکم طرفا دربستا سنا اگورا من ربکم کے محتاج دے اللہ رب العزت تا من ربکم وی نو من ربکم کے محتاج دے خپل رب تا نو دادا غدا عبدیت بلا نخا اول معجزہ دا غداوا معجزہ نمبر 1 اللہ اکبر انی اخلق لکم من الطین دا اخلقو دا اخلقو مانا اصورو دکا خلقت یو پا مانا دا تصویر امرازی او یو پا مانا دا پیدا کول امرازی نو دلتا مانا جوڑول دی نکی پیدا کول انی اخلقو انی دا چیزبا اخلقو جوڑو ماستا سودا پارا ماشاءاللہ مفسرین کرام ناشنا یو نکتا ذکر کئی دے زائے بندے وَإِلَكُمْ کی دا لام چدے ندلتا تقدیر دا عبارت مانا اخلق لکم ایل ایمانکم اصورو جوڑاوم بازا لی ایمانکم ستاسو دے ایمان دا پارا چه تاسو ایمان راڑی معجزہ راڑما ستاسو دے ایمان دا پارا جوڑاوم بازا من الطینے دا خاورنا دا خٹنا کا حیات طویریں پم مثل دا مارغ باندے پم مثل دا مارغ باندے فانپخو فیئے پس کپو ما زپاغیں کے فیکونو پشبا آغا طویرن مارغ بے اذن اللہ پا حکم دا اللہ باندے توجہ کوا اللہ اخلقو جوڑوں بزا ستاسو دے ایمان دا پارا ما تاسو تیو خبر کڑیوا کستاسو یادی آغا خبر ما تاسو دا کڑیوا دلتا بری پکار رش توجہ کوا ما اوے تاتا چھے اخلقو پمانا دا اصورو دے بل ما تاتا اوے لام کے دا لام نا پستا تقدیر دا عبارت لی ایمانکم دا خطا تا زین کے خبر رالے نو ما تا تا یو خبر کڑیوا اگا دا چھ دا ہر یو نبی معجزہ دا آغا وقت سر مناسب ہوئی اللہ دا آغا وقت مناسب معجزہ ور کئی پیغمبر پاک لرا نو اس آغای کے دورو او آغا دورو دا علاجونو او ہر طرف تا دا حکمت یو چرچا او چرچوا او دیر ناشنا شیزون بے جوڑول نو اللہ حضرت عیسیٰ لدا سے معجزات ورکڑو چی آغا دا آغا وقت سر مناسبو آغا پا حکمت کے دیر روان دیتی لیو خدا دین عاجزو چی او مارغک کا درے جوڑ کڑے دا خدا اللہ کارو نو دلتام دا حضرت عیسیٰ پر لاس باندے اللہ تعالیٰ چکم نے نو مارغا جوڑول او اغبیا التل ٹھیک شو دا معجزہ اللہ حضرت عیسیٰ ورکڑا فیل دا اللہ پلاس دا حضرت عیسیٰ باندے دا حضرت عیسیٰ پا کے اختیار نو بی اذن اللہ دا دا صد پارا چی دا برحق پیغمبر انی اخلقو دا چین جوڑوں بازستا سودا ایمان دا پارا دا خاوری دا خٹنا پا مثل دا مارغباننے پا مثل دا حیعت دا مارغو دا صورت دا مارغباننے
فانفخ فيه پس حکم بیا پاگے کے فیکونو شیبا آغا طیرن علتن کے مارغ او بے اذن اللہ دا غیر اجتماع نقطہ چما تاستوئے دا بے اذن اللہ دا غفل اختیار نو پاگے کے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَعَ دویم معجزہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَعَ او جوڑاوم باز الْأَكْمَعَ آشم کور لرا زیگی دلے اڑن جوڑاوم باز آشم کور لرا وَالْأَبْرَصَ ابرگی مرض والا وَأُحْيِ الْمَوْتَى دریما معجزہ وَأُحْيِ الْمَوْتَى او جوندی کوم باز مڑو لرا بے اذن اللہ تو حکم دا اللہ تعالی باندے بے اذن اللہ دا دو اجتماع نکتہ شوا دو اجتماع نکتہ دیکھیں دا ٹول کا رونا پا دا عبدیت دا عیسیٰ باندے دلالت کی چدا کا رونا بے اذن اللہ الاکمہ آغا چاہتا ہوئی چاہا پیدائشی وینینا یا شمکور او ابرس برگی مرض والا آغا ٹیم کے حکمت لویا چرچوا لیکن دا شمکور او دا برگی والا علاج ورسخنو آغای ناچارا لاچارا دا علاج دا دینا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لردا سے معجزہ ورکڑا چاغبا لاس راکا گا پبرگی والا باندینو آغبا اللہ جوڑ گا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لردا سے معجزہ ورکڑا چاغبا شمکور باندے لاس کے خود آغا اللہ جوڑ گا دا غی آغا طب او آغا حکمت چه دا کم مرض دا علاجنا ناچارو نو آغے کے حضرت موسیٰ عیسیٰ لرا اللہ تعالی ناشنا معجزہ ورکڑا بل احیی الموتا بے اذن اللہ ہر یو ڈاکٹر آغا لاچار دے دا مڑی جوندی کولونا مڑی نشی جوندے کولے مرگ چرائشی بیا لوی لوی ڈاکٹران پیلشی مرگ چرائشی لوی لوی طبیبان آپیلشی او آغا لوی لوی طبیبان علا چارشی او آغا بیا عاجزشی نو آغیوم نشو کولے اسم سوک نشی کولے چه پخپل علاجنو باندے مڑے جوندے کی نو چه دا نشی کولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا اللہ داسی و معجزہ ورکلا چه تد طب او دا حکمت پا دی دور کے مڑے نشی جوندے کولے دا کار دا اللہ دے زد دے پیغمبر حقانیت صادروم دا دا پلاس باندے زمڑے جوندے کون خیال دے دا پا لیلاس باندے اللہ وی زمڑ جوندے قوم چھ دا پا حقانیت باندے دلالتو کی وَأُحْيِي الْمَوْتَى او جوندے قوم با زمڑو لرا بے اذن اللہ پا حکم دا اللہ تعالی باندے لگون تیماتا گورا اللہ اکبر دجل شروع شی او آغا دجل بیا قسم انداز کی کلا خود دجل داسی چدا یاران زما استا پا دے دور کی کم دیدا زوڑ زاڑ بیدتیان او دا نوی خارختیان دا چزان تا حیاتیان وی دا یاران دیو پا خواشو میں خوڑے سلوے خیبے خوڑے کلیزی بے خوڑے قسم خرافات او واہیات پا صابن بے جنگو پا چوارو بے جنگو
درویشتمی صورتونو کې به په پیسو جنگو تو تبارک الذی په پیسو به جنگو او پسخات کې به سپګمی خطا پورته کولې او دا صرف دا نه چې ګینه البصائر والو دا ټول دا نوې کباړیت دا کباړی پوه شوې دا چا سړی تاریخ شروع کوي نو مسجله داسې بل شان وانته کې حیا راشي دا ټول دا هغه زاړه بدعتیان دي دا نه چې ګینه هغه بدعات چې کوم نه نو کول او دا اوسنی رالل دا ټول د یو سپی مچانو دي کې څه شی نو کله کله هغه دا شی شروع کی چې منګه ته د انکار حدیث نسبت شروع کی نو هغه سترګې په ټول دي چینو یې بسوک خو ګوریات ساته د انکار حدیث مقابله دا به ان شاء الله خپل او پردي وي چې دا دی فقیر کړي وا او انکار حدیث الحمدلله د حج سرګن کړو هغه ټیم اچھا نه منل حتی چې کباړیت هم نه منل پښ اچھا نه منل لیکن انکار حدیث الحمدلله دا غینه چې پردي لری کړي وي نو دی فقیر کړي وي او الحمدلله اوس هم دی فقیر ته پاږي کو محتاج یي بفضل الله وبکرمه اخو جدا خبره ده وکله کله دای مړیوم په پړی کوي کله کله دای مړیوم په پړی کوي وای مړی سدي ژوند دي نو بیا قسمه قسم وګورا دای وای چې د مرګ نه پس عبادت نشتا نو وګورا کنه د مرګ نه پس عبادت شتا څنګه شتا تبارک الذی په قبر کې ویل کېده د مرګ نه پس عبادت شتا جنتیان بوي چوغور منګه الحمدلله الذی صدقنا وعدا نو دام عبادت ته نو د مرګ نه پس عبادت ثابت شو نو تسرنګ وای چې د مرګ نه پس عبادت نشتا زما خبر واورا نو بیا جواب وکا تکلیفی او تلذذی اغزان له خبرې دي تکلیفی عبادت د مرګ نه بعد نشته تلذذ شته خدا دا چې د مرګ نه بعد په جسد عنصری عبادت نشتا خبر اصل دی کړه دا جسد عنصری په قبر کې عبادت نه کوي دا جسد عنصری قیام نه کوي قعود نه کوي رکوع نه کوي قوم نه کوي جلسه نه کوي او یاد ساتا عادتن تا قیام قیامت دا مړ چې دینو دا مړی دا بدن مړی اگر کدی سر تعلق بقدر ما يتعلم ويتلذذ راشي خدای سوي مړوي دي کې حیات کامله ناراضي دجل مکو چې عبادت شته او تلذذ دي او دا چې کوم نه تکلیف نشتا دا دجل دي دا دجل دے عبادت پا دی بدن ثابت کا او چه نری نو میدان کے کینی اوائیی دا بدن کینی دا بدن پاسی دا بدن قیام کئی دا بدن رکو کئی نو بیا راشا چه زتا توخیم چه تدو قرآن کریم دا ون تر اخیر پوری منکری او دا احادیث صحیحہ متواترام تا منکر بیا تنو قرآن منے او نا حدیث منے تمنکر قرآن میں او تمنکر حدیثوں میں او تا گئے چه پادری سر یوزائی کی دولو والا پندت سرا متعی سرا دهری سرا ستا آغا مشنو دا دا پادریانو دا پندتانو دا متعیانو دا دهرانو مشنو دستام جو دا مشنو سل کے خبر ما بہن نزا ٹھول مر یارانو پٹکڑا پیش ابیا چه ده ناشنا زوتا د بخاری روایت وام اده داغه انکار کوي زوام چې اسمع يسمع قران عليهم نو ده داغه انکار کوي دا تماته وای د بخاری راځه کې نه زبتا ته وام چې چره د حدیث مطلب ویل د حدیث انکاری د قران کریم د نصوص سره تعارض د قول دا انکاری نو بیا به د تزیزالت الریب خم چې ته د سوره احادیث نه منکرې بیا به د تبرید الناظر خم چې ته پاغه کې د سوره احادیث نه منکرې بیا به د تذکرات خلف الامام کې ستا کتابونه خم چې ته بیا د سوره احادیث نه منکرې او تا ته ورته بیا امام اهل سنت وای نو یاد ساته غته بیا ته منکرې حدیث کچره دا انکار حدیث انکار حدیث تن پیجنې دستا سو دجل لے زبتا تبیاو خیم چه انکار حدیث ستا ہوئی
دا خو بیا چې تاسو د دنیا بریلیان استدلال کوي د حدیثونو ته د هغې مطلب وایي هغوی به وایي چې هو منکر حدیث دی نه انکار حدیث هغه په ډاګه باندې هغه څرګند او هغه انکار حدیث مونږ څرګند کړی دی چې چا نه منو او اخره کې مو بیا که خیل ټول ومنو او ما ته دا مه وایه چې ده کې یو را پاسېد نو یو ته بد وایي بل ته ما کې څوک نشته تا ځان ته کتلی دي غلبیل صاحب دا غلبیل صاحب د ځانه نه دی خبر د ځان ته نه دي کتلي ګل نصیب خان صاحب در کې یو څه وایي نو شیراني در کې بل څه وایي نو دغه در کې چې کوم دی نو مردان والا حضرات در کې بل څه وایي نو هغه کویټې والا در کې بل څه وایي نو سین در کې یو څه وایي نو پا در کې بل څه وایي نو قاب در کې بل څه وایي نو کله لوړانې احناف راوځي نو کله سربازوګانې اهل سنت راوځي نو کله چې کوم دی نو پکې یو راوځي کله بل راوځي هغې ته کتلي دي یا ته ورشه تا ته بیا پته ولګي ناشنا تنظیمونه جوړوي کله اتحاد اهل سنت نو کله نوجوانان دیوبند نو کله نوجوانان احناف نو کله سربازوګان اهل سنت نو کله لوړان احناف دا قسمه قسم تاکہ روزانه ته کم راځي کله کله دا دجل کوي چې ویاره دې دی تبلیغ نه مني دی څه نه مني تبلیغ نه مني حالانکه په تبلیغ باندې په اوایلو کې چې دای کومې فتوی لګولې دي نو هغه اوس هم تر اوسه پورې په ریکارډ باندې پرتې دي خو چې صرف د دې دپاره چې یاره خلک دوکه کي او خلک په چال کې راولي وګوره یاد ساته هغه دور دې تللی دی چې تا ځان نه چینیزه پرزه جوړه کړې وه چینا پرزه په هر ځای کې به لګېدې چې شیعه سره به تا رالی نو دیوبند ته به بیا څه وخت کې دی ځای کې د سرمنو دا جګړه جوړه شوې چې دا سرمنې په دې تعمیر کې لګي او که نه لګي نو اکابرین دیوبند خو ټول وایي چې دا په دې شیزونو کې نه لګي د سرمنو دا پیسې نو چې دا نه لګي نو دې ځای کې یو مولا و نو هغه ناشنا تقسیم شروع کړه د سرمنو د پیسو ضرورت ورته راغلی هغه وی اصل کې علما کرام په دوه قسمه دي یو علما دیوبند دي یو علما سرحد دي علما سرحد وایي چې دا پیسې د سرمنو ځان لا اخیستی چې دې ځای کې بیا د سرمنې دپاره دیوبند پرېښوده پوه د سرمنې دپاره چې د خلکو نه سرمنې وباسي دې دپاره بیا دیوبند څه پرېښوده دا تقسیم دی ځان له شروع کړي نو چینیز پرځئ چې کله بیا شیعه سره کینی دیوبند خو د شیعه خلاف و نو چې کله شیعه سره کینی دا جي سیاست دی چینا پرزه شوه پیټ شوه نو بیا چې کله د بریلي سره کینی او هغه پسې موس کوي نو بیا چې کوم دی نو دا جي سیاست دی بیا ولګېده بل ځای کې نو چې بیا د پادري سره جدا سیاست دی هغې کې مور پیټ شوه نو چې بیا د پنډت سره دا جي سیاست دی بیا د مطعی سره دا سیاست دی جو بیا د دهري سره جدا سیاست دی په هر څه کې چې کوم دی ماشاءالله د سیاست په نوم باندې هغې بیا هر څه ځان له حلال کړه او هغه محرمات د یهودو په شان هغې حلال وګرځول لا ترتکبو مرتکبت الیهود فتستحلون محارم الله بادنى الحیل هغې ځان دپاره بیا حلال وګرځول دای دا شان کوي نو کله کله دای دا کوي که چرې مړی په قبر کې ژوندی شي څنګه دی وایي حیات کامله تامه جسدي عنصري تر دې پورې ما تاسو ته ویلي وو چې وایي مړی داسې ویني لکه څنګه چې د بازار په منځ کې یو سړی کیني او ټول بازار والے ویني نو دا ټولې مقبرې والا چې کوم دی نو ټول دا خلک ویني او تر دې پورې چې قبرونو نام راوځي تر دې پورې چې د هغې یو پکې زوی هم شوی و داسې د قبرونو نه راوځي نو چې داسې مړی ژوندی شي لکه دا ته چې څنګه وایې بس صرف دومره ده چې هغه دننه ناست دي او دی بار ګرځي را ګرځي هغې بدن نه ګرځي را ګرځي نو چې داسې ژوندی شي نو چې کم سړی داسې مړی ژوندی وایي هغه خو د بې شماره آیاتونو نه منکر دی ورسره هغه منکر هم دی د څه نه د معجزې د پیغمبر نه ولې چې دا مړی ژوندی و نو د حضرت عیسی علیه السلام بیا د دې څه مطلب شو چې واحیی الموتى هغه اسم ژوندی و نو هغه څنګه ژوندی که دا منکر د معجزې دی او منکر د معجزې دی بیا منکر هم کرامتي
چې معجزه نه مني کرامت په سو مني لہذا چې کم خلک وایي چې مړ ژوند دي دا د پیغمبرانو معجزې نه مني چې کم خلک وایي مړ چې کم دنه ژوند دی د کشانته د کرامت هم بیان نه مني د هیڅ نه مني اسی مونږ ته وایي د کرامت او معجزه نه مني الان کې خپل منکر د معجزې او د کرامت دي چې دا مړ ژوند دی نو د عیسی علیه السلام د پاسولو او د ژوندي کولو څه مطلب مړو کنه د قیامت پرز باندې الله تعالی تحیل یحیل موتا کذالک الخروج یحیل موتا چرته راځي دا موتا به ژوندي کوي که ژوندي به ژوندي کوي لیوني دي غریبان چې کم خلک وای مړی په دې قبرونو کې دک شان ژوندي دي لکه دا سم چې یاران وای دا شان ژوندي دي د قیامت هم نه مني د قیامت اوس راوسته وأحيي الموتى ژوندي کوم به مړو لرا باذن الله په حکم د الله تعالی باندې وانبئکم او خبر بدر کوم تاسو ته په سبان له تاکلونا چخریه تاسو وما تدخرون او په سبان له چې تاسو ذخیره کوي په خپل کورونو کې دا معجزه وا او سوره مائده 110 کې براشي چې دا ټول باذن الله الله اکبر توجه کواله غونته وانبئکم بما تاکلون چا بس خړلیو رابل وتا دا خړلې او چا به کور کې سپره خو دیو ځان له ذخیره کړی وته تا دا کور کې پر خو دی خدا ټول باذن الله سوره مائده وګوره لګونته شابه توجه کو شابه الله شابه توجه وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي ټول پکرال دا ټول بِإِذْنِي الله اکبر چې دا ټول کله بِإِذْنِي نو اوس یاد ساته دا معجزه وا نو دا باذن الله او چې کوم خبر باذن الله شي نو هغه علم غیب نه خبیا ان فی ذلک یقینا خما پدې کې لا یتن الله اکبر یو نخدا ستا سره پارا معجزه ستا سره پارا دلیل دلوي ستا سره پارا ان کنتم مؤمنین کچره تاسو ایمان راوړون کیي سایو خیالو ما تا ته یو ټک کړو اخلق لکم ال ایمانکم نو هغه سره ولګوا کتا سو ایمان راوړون کیي نو ان فی ذالک یقینا پدغه مذکور کې یو لوی دلیل ستا سره پارا ستاسو د ایمان د پارا ان کنتم مؤمنین کچره تاسو ایمان راړی که ایمان راړی نو داتا سلا لوی دلیل له اخلق لكم من الطين چې مارغه جوړ کمو هغه والوزی دا ستاسو د پارا لوی دلیل له چې وا ابره الاکمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وما ونبئكم بما تاكلون وما تدخرون پدې هر یو کلوې دلیل دې راړی ایمان اومنه چې زاد الله تعالی برحق پیغمبر اخلق لكم لایمانکم ان فی ذلک لآیۃ لکم لایمانکم وان کنتم مؤمنین او باذن الله کې می درته خبره مخکنی درس کې کړو چې بازی بریلیان سیفیان دجل کئی چې باذن الله کی اختیار وای چې تمنو نسلب کیږي نو دا خبره مې درته کړې و چې دا دجل دی او صرف خلط الشیئین کوي دو شیونه یو کوي دا د هغه دجل دی معجزه او کرامت دا د پیغمبر په اختیار کې نه
بعضې خلک اوس نور هم پکې پیدا شو یاران چې هغه ځان ته دیوبندی وایي او هغه دیوبندی هغه نور خودي بریلیان خو دا یاران خو ځان ته دیوبندی وایي او دا دیوبندی دیم دا وایي چې معجزه او کرامت دا چې کم دی نو د پیغمبر په څه کې د پیغمبر او د ولی په اختیار کې اورېدلې مو دي که په دې باندې د خپلو کې هم که خیر یو بل سره لګیا دي یو وایي دا په اختیار کې نه او بل وایي دا په اختیار کې اصل کې دا د بریلیانو سره یو پخوانه دا څه ناڅه پکې داسې نران مران پیدا شي نو هغوی ووایي چې هغوی معجزه وایي اختیار کې لګین دا دی ټول دک کوي د کرامت او د معجزې په نوم باندې اولیاء کرامو انبیاء کرامو له خدایتوب ثابتول دا پخوانه د دوی یو ترتیبو کولې د معجزې او د کرامت په نوم باندې اولیاء انبیاء له خدایتوب ثابتول دا اصل د دوی دا اصل د دوی دا خو د دوی بنیادي خبرې وې خو څو اوس راځي نو هغه پټوي چې مونږ داسې نه دي ویلي ولې نور په ګوته کله پټېږي او کله کله چې کوم دی نو دی راشي هغه پټوي ولې اوښ ته کله پرتوګ اچولی کېږي اوښ له خو هغه یو قوم پرتوګ جوړ کړو لیکن هغه ورته بیا چېده خو نه که نه پوه شو نه چېږي دا اوس پکې هغه اصل پیدا شو چې هغوی هغه خپل مشران داسې اصل مسل پیژندل چې هغوی خو معجزه او کرامت د پیغمبر او د ولی په اختیار کې وي اوس پکې هغه رالل نو د هغه معجزې په نوم باندې او د کرامت په نوم باندې بیا اولیاء او له خدایتوب ثابتوي خلک وایي شرک نشته ورته دا کم خلک چې وایي شرک نشته که نه نو ده ته وایه ته لږ راشه تا زه د ټیونینګ دکان ته بوځم زه تاله ټیونینګ کوم نو چې زه تاله ټیونینګ وکړم نو تا کې هم چې کوم دی نو انشاءالله دومره شرک راوځي چې دومره په ابوجهل کې نو که ابوجهل ستا د شرک مخې ته ودرېده نو ابوجهل به هم په خوله کې ګوته کېږي حیران به شي او جولۍ به راته ونیوي چې د ظالم بچو تاسو لا ځان ته دیوبندیان وایئ زه خو سوچه کافر وم او تاسو خو د ظالم بچو زه وشرمولم پوه شو جولۍ به راته خوره کړي چې خدای ته وګورئ زه مو وشرمولم هغه به هم حیران شي هغه به هم خوله کې ګوته کېږي چې د ظالم بچو ما ته مشرک وایي او خپله زمان هم دوه ګوتې د پاسه شوي بلکې سپک سپک اقول قولي هذا